د شیخ القرآن والحدیث ابو عمر عبدالعزیز النورستاني په مشرۍ کې د شورای علماء اهل حدیث خیبر پښتونخوا سوري لاندې په جامعه محمد بن اسماعیل البخاري چمکني پېښور کې د حجت حدیث او ختم نبوت حوالې سره د یوې لویې دوه ورځنۍ اجتماع تابع شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا بشمول د ملک نامورو علماء کرامو، طلباو او عام ولس په زرګونو شمیره کې ګډون کړی و. اجتماع ته مقررینو په معاشره باندې د ګناهونو اثرات، ختم نبوت، د موجوده دور فتنې، مذهبي تعصب نقصانونه، امت مسلمه اتفاق اتحاد، فلسطین، منکر حدیث په نور یو شمېر موضوعګانو باندې تفصیلي بیانات وکړل. مقررینو د سټیج نه پیغام ورکړی چې ختم نبوت د اهل اسلام بنیادی عقیده ده. د دې عقیدې تحفظ به موږ تر اخري ساه پورې کوو. دې زیاته کړه چې د ټولو علما کرامو قدر او عزت کوي، مسلمانان خپلو کې مینه، محبت، اتفاق، اتحاد پیدا کړي، په قرآن کریم او په احادیثو باندې عمل وکړي او د منکر حدیث نه ځان لرې وساتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو ناظرینو، مسلمانانو، ورونو، خویندو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته وه د دوه درېو هفتو نه په سوشل میډیا باندې او عام یو کمپین چلیدلو د یو عظیم الشان حجیت حدیث او ختم نبوت کانفرنس په نوم باندې چې دا په جامعه امام بخاري چمکني پېښور کې منعقد شوی. دا د پرون یعنی د 21 نومبر نه د ماسپښین نه بعد شروع شوی او الحمدلله تر جمعې تر خطبې پورې دا جاري و. په دې کې تقریبا د صوبې د ټولو اضلاعو نه ما سوا د هغه شمالي علاقه جات چې کوم هزاره ډیویژن دی د هغې نه ما سوا پښتون بیلټ چې څومره اضلاع دي تر دې پورې چې تر بلوچستان پورې څومره پښتانه دي د هغې یو ډېر ګڼ تعداد کې تقریبا 10-15 هزار پورې خلکو په هغې کې شرکت وکړو، د هغې نه مستفید شو. په هغې کې د ټولو نه خصوصي خطاب دپاره چې راغلي هغوی د لاهور نه زمونږ جناب محترم ابتسام الهی ظهیر صاحب چې هغوی د قرآن و سنت مومنټ پاکستان چیرمین و، هغوی د هغې نه علاوه دې اجتماع ته زموږ د شورا علماء اهل حدیث چې دا زموږ په دې صوبه کې یو پلیټفارم دی چې په دې کې تقریبا څومره مدارس دي د اهل حدیثو، څومره تنظیمونه دي د اهل حدیثو، دا د هغوی یو مشترکه متحده پلیټفارم دی چې دی نه هغوی مشترکه کار کوي په دې معاشره کې د اصلاح او دارنګې د تربیت په حوالې سره، د تعلیم په حوالې سره. نو په هغه بنیاد زموږ چې کوم د هغې مشر دی، صدر دی، چیرمین دی جناب فضیلت الشیخ عبدالعزیز النورستاني صاحب، دارنګې زموږ نائب امیر جناب فضیلت الشیخ حکیم سمیع الله صاحب او نور ګڼ شمېر علماء کرامو هغه دوی ته خطابات وکړو. د هغوی د ټولو خطاباتو خلاصه هغه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ژوند، د هغه راتګ، هغه زموږ د دې ژوند دپاره یو بهترینه نمونه ده. که موږ به دې ملک ژوند تیرو، معاشي ژوند تیرو، دارنګې موږ که سیاسي ژوند تیرو او که یو اتحاد اتفاق سره ژوند تیرو، په یو معاشره کې ژوند تیرو، په کار دا چې هغه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو موافق ژوند تیر کړو. هغې کې زموږ کامیابي ده. همدغه وجه ده چې د هغې په وجه باندې امن هم راځي، د هغې په وجه باندې چې کوم زمونږ مشاکل دي هغه هم ختمیږي، که دولتونه ختمیږي، دشمنیانې ختمیږي. دغه پیغام زمونږ د دې دوه ورځو دا کوم کانفرنس چې د هغې نه موږ ټول مختلفو علاقو ته ولېږلو او په هغه بنیاد باندې به انشاءالله په هغې نه خلک مستفید کېږي. د اجتماع په آخر کې د شورای علماء اهل حدیث ترجمان لیاقت عمر راغلي علماء کرامو، طلباو او عام ولس شکریه ادا کړې او په کامیابه اجتماع د شورای علماء اهل حدیث غړو ته مبارکي ورکړې. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز، مردان.